جی السلام علیکم ناظرین، زه یم فرمان الله ملیزی او تاسو وینئ MNN نیوز UHT. ګرانو کتونکو، دا وخت زموږ سره موجود دی ینګ تاجر جناب بلال احمد خان اچکزی صاحب زموږ سره موجود. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال صاحب، دا راته ووایه کوم چې نن د کرکټ ټیم افتتاح وکړه، د دې په حواله سره زموږ کتونکو ته ووایه. جی ډیره شکریه ستاسو د چینل چې نن موږ له رالاست زموږ د دا ینګ نوجوانانو اواز پورته کوئ در سرکاره پرې چې دا نوجوانان چې دي دا د هېڅ چا کم نه دي. دا د پښتون آباد ځوانان چې نن په خپل ذات خود یو داسې ټیم سره برابر کړی دی چې دوی په سپورټس کې یو داسې فایده ویني لکه هغه د صحت دپاره یا نور داسې د یو منشیات څخه بچاوېدو دپاره دوی نن یو ټیم جوړ کړي. نو نن زموږ مهمان خاص چې هغه د الکوزي فاونډیشن صدر احمد خان صاحب راغلی دی، نو موږ ډېره شکریه ادا کوو. او نایب صدر شفیع الله الکوزی چې دی نن راغلی د ده موږ ډېره شکریه ادا کوو. سره د میډیا یو ډېر اهم شخصیت فرمان الله ملیزی چې دی موږ له نن راغلی موږ د شکریه ادا کوو چې دی دا خو نن چې د چا په توسط سره جوړ شوی دی، چا چې دا مخته راوستی چې مطلب موږ د نوجوانان سره یو ځای کو او دوی دپاره موږ یو داسې ټیم جوړ کړو چې هغه مطلب دوی مخته ولاړ سي. کرکټ هېڅ چا هم دغه نه دی زده کړی، د مور په نس کې نه دی زده کړی، هغه هم داسې ځوانان پورته سوي دي چې مطلب کوشش یې کړی، محنت یې کړی، بیا یو ځای در ځان رسولی دی. نو دا سره چې موږ احمد خان صاحب یو سوچ چې دی مطلب د الکوان ته داسې یو ترتیب ور جوړ کړي، هغو دپاره یې داسې یو خرچه وکړل چې مطلب هغه د وردۍ ور جوړې کړلې. داسې نور هم د دوی سوچ دی چې مطلب دوی موږ مخته بوځو. هسې دا زموږ دا نوی نګران وزیر چې راغلی دی جمال ریساني صاحب، دا هم ډېر ښه سپورټسمین، ډېر ښه قابل انسانه تېر شوی دی. د دې په توسط سره موږ دا ټیم مخته بیایو. دا ټیم به موږ انشاءالله تعالی تر ډېره لرې ځای پورې بیایو. یقینا ګرانو کتونکو، دا و بلال خان صاحب، د دې ټیم کوم کیپټنسي چې دی دا زموږ سره موجوده دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اول خو زموږ کتونکو ته خپل نوم راوښیه. زما نوم رحمت الله آغا دی. او ټیم دې په کوم نامه خلاص کړی دی؟ د برون ټایګر په نامه خلاص کړی دی. په کوم سوچ په کوم بنیاد باندې دې خلاص کړی چې زه به مخکې څنګه کارګردګیانې کې کوم؟ یاره انشاءالله زموږ خو د هغه سوچ دی، ینګسټرز الکوان دي ګرده ټیلنټډ الکوان دي. زموږ کوشش دا دی چې ټیم د ډېر ځای بوځو، زموږ د هغه سوچ دی انشاءالله. کرکټ یا سپورټس چې دی دا په معاشره کې څونه لازمي دی؟ دا بالکل ډېر لازمي دی په نن سبا معاشره کې. دا لاته وینئ د لوکان دي، دا په نشو کې راځي، په نور دغو کې راځي. د دې لپاره موږ دا ټیم جوړ کړی دی، د منشیات څخه د الکوان راوګرځېږي، سوچ خوا د کرکټ خوا د سوچ راسي، فټنس خوا د سوچ راسي. نو په دې وجه موږ دا ټیم تیار کړی. جی دا وخت د الکوزی فاونډیشن نایب صدر جناب شفیع الله خان الکوزی صاحب زموږ سره موجود دی. چونکې د خپل په 2003 داسې شاوخوا کې ډېر سپورټس کم مطلب بالخصوص په کرکټ کې چې د ډېر غټې کارکردګیانې کړي دي. د په کرکټ په حواله سره به د شفیع الله خان الکوزي صاحب سره خپلې خبرې واترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمان الله صاحب، ستا د چینل موږ ډېره شکریه ادا کوو او ستا ډېره شکریه ادا کوو. ستا چې کوم ټیم دی د هغه ډېره شکریه ادا کوو چې پر هر محاذ باندې دوی زموږ اواز اورېدلی دي او زموږ سوچ یې در خلکو پورې رسولی دی. مننه شفیع الله خان صاحب. که دا راته ووایه، ته په خپله هم یو سپورټسمین را تېر شوی د وخت، یو کرکټر را تېر شوی، ستا خپل هم ټیم و، بیا کیپټنسي دې هم کړې ده. نن دې د برون ټایګر کوم دا چې دی د ټیم افتتاح دې وکړله، د دې په هکله سره زموږ کتونکو ته څه ووایه؟ دا کرکټ دا سپورټس دا زموږ د بچیانو لپاره څونه لازمي دی؟ سپورټس دی هغه خو تقریبا د ژوند یو ډېره غټه حصه ده. د داسې ژوند چې هغه انسان صحتمند وي، د ناجوړیانو څخه بچاوي، د منشیات څخه بچاوي، د نور یو داسې غلط ماحول د هغه د راګرځولو لپاره چې دی هغه سپورټ ډېر لازمي دی. د بده مرغه په بلوچستان کې بیا خاص طور په کوټه کې چې کوم سپورټ ګراونډونه دي هغه اوس د کاروبار مرکز جوړ شوی دی. هر ځای ته وینې اوس پخوا به په ټورنمنټ کې پیسې اخیستل کېدی، اوس د ټورنمنټ څخه علاوه عام میچونه هم دي چې ورکوي به یې 1500 2,000 روپۍ، که په کینټ کې دي، که د کینټ څخه د بندې دي، که ګرزن ګراونډ دی، که بیا داسې ولاړ شي د کوچلاغو د سملۍ پورې
تر هر ځایه پورې اوس دا کرکټ یو که سپورټ دی خو بیا خلکو کاربار ګرځولی دی. نو دا پښتون آباد کې د دونه غټه آبادي ده په ګرد پښتون آباد کې یو چوډیو ګراوند ول هغه هم اوس محدوده کسانو پورې هغه محدوده سوی دی. په هغه کې به هغه خلک سپورټ کوی شي نور خلک یې نشي کوی. دلته زموږ په یاد په 2000 کې 2003 4 7 دلته موږ خپله کرکټ کوی. هغه رقم په جته کې شټاب کې دونه غټه علاقه وله ټول علاقه کې کورونه جوړ سولو او د ګراوند لپاره د هیچ چا نه د یو وزیر سوچ رالی نه د یو وزیر اعلی سوچ رالی نه د یو علاقې د معتبر شخصیت پر دې سوچ باندې چې سیبایي ګراوندونه ختم کیږي منشیات ذاتیږي او په عوامو کې دغه شی شعور نه دی راغلی نه دغه راغلی دی چې باید زموږ د سپورټ په حواله سره به زموږ مستقبل چی شي. شفیع الله خان صاحب که دا راته ووایې زموږ ورځ په ورځ چې دی سپورټس چې دی هغه زموږ بالخصوص د بلوچستان دا ډېر کمیږي او سات سات منشیات چې دی هغه زموږ ځوانان په منشیات کې ډېر زیات را روان دي. که موږ ورته وګورو د 14 کالو د 14 کالو ځوانان چې دی هغه هم د آیس په نشو باندې اخته سوي دي. وجه او د دې کوم نوی نگران وزیر چې کښېنستلی دی رساني صاحب دا هم خپل سپورټسمین دی به کوم لای عمل تیکي؟ د ټولو غټه خبره خو دا ده چې د منشیاتو روکتام چې دی هغه باید دا رقم ځوانان لکه د برون ټایګر کپتان رحمت هغه دا رقم ځوانان په معاشره کې راپورته شي دا یو کردار ادا کوی شي. هغه د سپورټ په حواله دی چې دا رقم ځوانان بیا د ده سره پر څنګ ولاړې لکه دا نن چې موږ په ابتدا کې ویلل ماشاءالله دا ځوانان چې دي دا معاشره هر وخت تبدیلوی شي. دا منشیات خلاف هم کار کوی شي دا د سپورټ په حواله هم کار کوی شي دا د هسپتال په حواله هم کار کوی شي. صرف چیز غواړي صرف منظم کېدل غواړي. اوس زموږ د الکوزي فاونډیشن صدر احمد خان هغه د فوټبال یو ټیم عوامو ته ورحمت خان ته خلاص کړي چې باید دا ټیم دی موږ د سپورټوو. اوس احمد خان خو په هر ځای کې نشي تکلی منچونه مورېږ دا ټورنمنټ لم بیا په ګټه یم په بایله یم چلو ګټلو بایله دونه مسله نه ده. بیا د دا سړي ذمواري جوړېږي چې باید بیا به کار ته پر مخ اخلي. نن رحمت هغه نن دا دی د کرکټ په حواله سره یو میشن په مخه واخلي. دا د سپورټ سره سره په د معاشره کې یو ډېر غټ کردار ادا کوی شي. که چیرې د خپل ملګري منظم ورسره ودرېږي نو انشاءالله که خدای کول به د پښتون آباد کې بیا ته د منشیاتو د روکتام لپاره به هر سړی د کور راوځي بیا به څوک نه پرېږدي. حکومت وخت میسج لري حکومت موږ دا درخواست کوو چې باید منشیات که چیرې ختم کوي باید چې په کوم ځای کې که تاریاک راکرل کېږي که دا نور اوس یو قسم بوټي دي به د زیارت خواته وایي ډېر پیدا کېږي عمان د دغه روکتام په هغه ځای کې وسي. دا نه د مسله چې ته پر سټي ناله باندې چاپه ووایې روینیان د پښتون آباد خواته راوځغلي یا د چالو باوړۍ خواته یا د علمو چوک خواته یا د زرګنجو خواته یا د خروټ آباد خواته دا خو په هغه ځای کې څه سره محفوظ ول اوس د هغه ځای څګر علاقه په واخیسته. دا د منشیاتو د روکتام د مسلې حل نه دی. د منشیاتو د روکتام د مسلې حل دا موجوده چې کوم خلک په منشیاتو اخته دي باید دغه ته یو جلون ور جوړ کړي په هغه کې بندیان کې علاج ور وکړي او په کوم ځای کې چې کرل کېږي د کوم ځای سره رول کېږي په هغه مین ځای کې د دې دپاره دی مخنیوی وکړي. الکوزی فاونډیشن صدر زموږ سره موجود دی صدر احمد خان صاحب د ده سره به خپلې خبرې او اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمان الله صاحب ستاسو ډېره مننه ستا د لیدونکو څخه ډېره مننه ستا د چینل ډېره مننه چې تا زموږ او د دې ځوانانو اواز تر هره ځای پورې رسول دی. مننه احمد خان صاحب. اول خو پوښتنه دا څه کوو کوم چې تا نن د برون ټایګر افتتاح چې کوم تا وکړله د ټیم د دې په هکله سره څه موږ ته ووایه دا سپورټس چې دی دا زموږ په معاشره کې څونه لازمي دی؟ سپورټ خو زموږ په معاشره کې تر ډېره حده پورې لازمي دی. په وجه د دې لازمي دی چې دا ځوانان چې کوم سپورټ ته متوجه سي د منشیاتو څخه به راخوندي د بې ځایه ناستو څخه به راخوندي د نورو بیکارۍ څخه به راخوندي او موږ باید د داسې ځوانانو تر شا ودرېږو ملاتړ یې وکړو په هر صورت باندې. ګراوندونه باید د دوی دپاره باقاعده جوړ کړو. د سرکار څخه موږ دا وغواړو چې د دوی دپاره ګراوندونه جوړ کړي. دا نه چې موږ یې ګراوندونه ورټول کړو د دوی چې کوم د سپورټ ځای هغه موږ پر ودرو ځای دوی ته کم د سپورټ دغه نه یا زمینه باید موږ دوی ته برابره کړو چې دوی خپل سپورټ وکړي. ستاسې الکوزی فاونډیشن چې دی د سپورټس په حواله به د دا ځوانانو سره کم مدد کوي؟ زموږ الکوزي فاونډیشن د طرفه څخه موږ اول خو په داسې ځوانانو موږ فخر کوو. افتخار زموږ افتخار دی. او بل موږ به در خپله وسه پورې چې څونه موږ وس یا موږ به خپل وس د دې څه ونه سپمو
موږ به د دوی شا ولاړ یو په کلکه به د دوی ملاتړ کوو د هر ځوان چې هغه د سپورټ په حواله باندې یعنې زموږ میشن هم دا دی صحت روزګار تعلیم دا هم د صحت یو برخه ده د سپورټ. زموږ وکتونکو ته یو پیغام لري. وکتونکو ته زه ټولو باندې دا غږ کوم چې باید هر څوک دا کوشش وکړي په دې معاشره کې د ځوانان و سپورټ ته وکیل ته متوجه کړي چې د دې نورو ځوانانو چې کوم په منشیاتو کې راغلي دي هغه هم دا هڅه وکړي چې د ځوانانو سره خپل د سپورټ په حواله باندې برخه واخلي نو به انشاءالله دا د معاشره د سپورټ پر طرف لاړه شي منشیات به یا بیکاره ناستې یا بې ځایه ناستې یا مطلب د دې کم چې په دې ښار کې ته وینې نن دلته غلا وسوه ډاکه وسوه نن هلته وسول دا د څه دا د بیکاره ناستو څخه کېږي یا دا ښه ځوانان دي په منشیاتو کې راغلي که تا چې وکته موږ ته یو څو وخت مخکې هلته یو ځای پروګرام درلودی موږ پوښتنه ځینې وکړل چې ته د څه وجې څه په منشیاتو کې راغلی ده به ویل زه د انډیوالانو سره کښېنستلم په دې وجه یعنې هغه انډیوالان خو نو ګوره نه د سپورټ خلک وه نه هغه هم دا رقم وه هغه به هم دغه رقم ځوانان نو زه پر دې ټولو کتونکو دا عوامو باندې پر سرکار باندې پر ټولو دا غږ کوم چې باید موږ دا معاشره بدله کړو او د داسې ځوانانو چې هغه د سپورټ شوق لري موږ دې ته تشویق کړو چې هغه د سپورټ په حواله باندې تکړه سي او موږ د شا ودرېږو او موږ په کلکه ملاتړ وکړو. مننه کورودان. یقینا ناظرین که موږ ورته وګورو د سپورټس په هکله بلوچستان چې دی هغه داسې دی لکه یتیم نه دلته ګراوند شته نه د دې ځای یو کلاړي چې دی هغه په انټرنیشنل سلیکټ کیږي ولې سلیکټ کېدن چې دی هغه د بلوچستان ته دونه ترجیح ورکړی نه ده. که موږ ورته وګورو حال یې لکه بسم الله خان چې کوم ولو په کویټه ګلیډیټر کې ډېر ټایټ بازي کوله خو بد قسمتي دا ده چې هغه په د بلوچستان سره تعلق لري. که موږ نور سپورټس کې ورته وګورو په باکسینګ کې چې دی یا په فوټبال کې چې دی زموږ بلوچستان د پاکستان په ناموره کلاړیانو کې چې دی هغه مشهوره دی. نو دا بدقسمتي زموږ دا ده چې زموږ حکومت یې وخت چې دی هغه و دا کلاړیانو ته چې دی هغه مختګ نه ورکوي نه داسې اکیډمیانې ور جوړوي او نه ګراوندونه ور جوړوي. زموږ د حکومت وخت څخه دا درخواست دی چې د بلوچستان د عوام غم وخوري او ګراوندونه ور جوړ کړي سپورټس دپاره مخته راولي نو د منشیات چې دی پاکه معاشره به جوړ شي. مننه کورودان. فرمان الله ملیزی ته اجازه راکړئ. مننه کورودان.